قادیانانو ته مې ویلي، قادیانانو قاضي یوسف یو د دوی لوی پنډتو د مردانو، هغه ته مې ویل خبره 1,40,000 پیغمبران ما منلی دي، نو زما څه کور ورانیږي که دا یو پکې ستاسو مو منم؟ ما کور خو نه ورانیږي. 1,40,000 کې که زه یو مرزا غلام احمد مو منم زما کور نه ورانیږي، خو ما ته ثابته خو که چې دا پیغمبر دی که نه. ویل ولې پیغمبر نه دی؟ ما ورته ویلې پیغمبر ښځی که نري؟ په دې مې پوه ویل پیغمبر نري. مال ښځه خو نه پیغمبر کیږي که نه؟ ویل نه. مال د ده په کتاب کشتي نوح کې لیکلي دي چې زه ناستم زما حیض وشو، ده په خپله لیکلي دي. خلیفه ورته وایي چې حضرت څنګه رنګ حیض دی؟ ویل چپ، اوس حمل شو. حمل شو. ویل 10 میاشتې زه حاملم، 10 میاشتې پس ما ته دردونه شروع شو او بار وتم د قجورې ناستم، زور زور مې کولو، نو مرزا بشیرالدین پیدا شو. نو ښځه پیغمبر کیږي نه، سړی بلاردیږي او لنګیږي نه. ټیک شو، ما ته دا ثابته کړه چې دا پیغمبر دی، زه ټول نه سر کې منم. ټیک خبره ده، مونږ خو پې بیړه نه ورکېږي، منم. ما ته وایي چې ته ذاتیاتو ته لاړې، مال ذاتیات نه دي قاضي صاحب، خبره صفا ده. مجلس خراب شو. د بارډر بینک د معززینو ودونو کې بینډ راشي، بینډ دا د معززینو ډمان دي او د غریبانو واده کې ډولکې ملکې چرته پیدا کړي، دا د هغې ډمان. یې وګورئ، د غریبانو واده کې چرته کوڅه ډبه ډمه راولي او د معززینو واده کې لاهور نه یا ټي وي نه اعلی ډمه راولي. معززه ډمه وي ځکه چې معززینو ته ګډي. هغه ورځ په انټرکان کې ټول وزیران ورته ناست، کومې ډمې ورته ګډې دي. وملیده دا شرمېدلي په ایوبیا کې، وملیده بیا په انټرکان کې هغه شپه څه شوي، چا کړي، چا کړي. انټرکان کې د ټي وي ډمې ګډېدل او د ملک سربراہ ورته کېناستل، روا دي. او مونږ چرته نوتیا کې د خروالا واده دی او یو کوڅه ډبه یې راوستې وه او پکې صاحبه ډز شو، پولیس راشي، ډز شوی دی، اله ډز شوی دی، چالان شي کچرو ته. 15 کاله د هغه کیس بیا نه ختمېږي. تا ولې ډمه ګډوله؟ پولیس نه د اجازت اخیستی و. انټرکانټیننټل کې چې ډمې ګډېږي تا نه اجازت اخیستی. یو ملا و د زوی میر جمال نامه وه، نور جمال، هلکانو سره چرته ښکار ته تلی و، نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو هلکانو ورته ویل چې بھئی गिदड़ मुर्दार है. आगे चे कौन आंखने के मुर्दार है? मैं मौलवी दा पुत्र मेरे प्यो ने किया कि गिदड़ हलाल है. चराल प्लारते हुए ची मियाँ जी गिदड़ हलाल है? नहीं मुर्दार है. वे नूर जमाल आंखने के गिदड़ हलाल है. दस्ताज वे नूर जमाल हुई थी गिदड़ हलाल दे. वे नूर जमाल आंखने थे फिर ठहरो मैं किताब देखा. किताब रागस्ते ले ची किताब रागस्ते आगा लकानो तो मियाँ सुनो सुनो मियाँ किताब इच लिखे कि जिथे मियाँ नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल. विधि किताब की लिखली ची नूर जमाल चरते यल गिदड़ानम रवादी नु दा नूर जमालान के अंटरकान की अलता डजिम रवादी कदम मोतबरो डजी और पे यूनिवर्सिटी रोड बांधे क्लाशन कॉपी चलेगी और यो डरारी आरवादी
او که د غریب په ځای کې ډزو شو ناروا دی هغه باندې پرچه چاکی. قانون خو بار چا دپاره یوي کنه. قانون کې خو به دا فرق نه چې دا امیر دی او دا غریب دی، دا مولا دی یا دا غیر مولا دی، دا سید دی یا دا نام. قانون چې وي هغه بار چا دپاره یوي. مولانا صاحب تاسو ته د حضرت عمر د اسلام خبره کوله. دا حضرت عمر باغ کې ناست دی، کمیس ته ټاکی ګنډي. نن د پاکستان بیړه ولې تباه ده؟ بیړه ولې تباه ده؟ غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي چې ستا یو بچی د ملک کروڑونه روپے قرضدار دی. دا امریکا زمونږ ماما چې دی، په دې ماما زمونږ په ملا کې چې کومې نطفې دي او تینا بنوسی او کروسی او کودی او پردی پیدا کیږي، اب هم لکونه روپے قرضداري د امریکې. ته خو ګاڼه تاسو حیثیت نشته. تاسو خیال راغی غیر ضروری اخراجات ستا په ملک کې دومره دي چې ته مجبور یې غلا بم کې، رشوت بم مالې، سړی بم وجنې، کور بم لوټ کې، دکان بم وای. لرې مزه ما 22 کاله په دې صدر کې تیر کړي دي. دلته امام هم تاسو ټولو ته پته ده. دا نوتیه زما کور کلی دی، دا جوختو سي 40 کاله د پاکستانو شو چې هندوان تلی دي، هندوې او سیکڼای تلی دي او دا غي دا پرکټای پاتې دي. په 40 کاله کې زمونږ د ښځو سودا ختمه نه شوه. هره ورځ دا سودا لځي، شاپنګ کوي. په دې دکانونو وګورئ ګرځي. زه کله کله صدر تراشم دلته دغه پسې راځم، دا جامې چې وینځي پې صرف دلته لږ ارزان دي، زمونږ بالا معنی کې کوفه ده اګران دي. صرف پسې راځم نو دوی را رواني داسې به ایکې پاوې بل دکان ایکې پاوې. ټوله ورځ به په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه بکړي. اوس که چا ورته وي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی. ټوله ورځ په دې ملک دا حالت لګېدلی. و ظالمانو د خدای قهر به در باندې راشي، عذاب به در باندې راشي. والله العظیم یا د توربلې بند به در باندې روشلیږي، تباه به شي، یا به د ورسک بند در باندې روشلیږي، تباه به شي، یا د روس عذاب که په دې غره را واوړېدو نو په کراچۍ کې به ساه اخلي. او تاسو به د ځان دا منډې وګورئ بیا چې کوم خوا به منډې وهئ. دلته د نوتیې په سړک هم ځان نه ډبنګي جوړ کړي دي که نه. او که یو غړم بوشو ته به وګورئ چې کومې سوړې پناه کوې ته. که یو غړم بوشو تباه به شئ. خدای ته وګورئ، ښځې کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځانونه کنټرول کوي. غیر ضروری اخراجات چې دي ختم کوي. ملک نن د قهر او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. دیکھو وګورئ سدسم پیر زیارت ته زه کله کله ځم. زما د ژوندونه دا مړي خوښ دي. ادیره شهر خاموشان دی چې ورشه تم پکې چپکېنې دی ژوندو سره چې کېنې خو څه غول خوري ورکوی. هلته چرسیان ډېر ناست دي. چرسیان مونږ به بانګ ووې نو چرسیانو به غزلې ویلې نو چپ کوئ بانګې رابله مونځ ته. زما به ډېر دا چرسیان چې دي دا لږ داسې بت پرست زیات دي. لاس ماس به هم زما سپ را سپ کو. ما نے یو ورځ تپوس کی چې جی یہ چرس کس طرح ہے چرس. اس ماڑ کے خیالوں کو چې ډایرکټ گزار پہ کې کنه ډایرکټ دا تختی بیا مونږ تم ناراضي. خراشه څه حکمت عملی ور سره وکړه. ما ورته چرس چھوڑ نہ گلانو تسی کہندے ہو فقیری بوٹا ہے بس چھوڑ تسی کہندے ہو میں نہیں کہنا تسی کہندے ہو فقیری بیچے سے
ظالمی قربان تیرے جد تو بیا زما لاسونه سب کړه او راغه زما قدر نورم زیات شو. دو درې جمعې چې تیرې شوې لکه مې خیال وکړو چې دا چرسیان خو دې په قهر اخته کړي دي. دی دا پوی دی چې دا مولانا سے مونږ له فتوا راکړه چې چرس فقیری بوټی دی او دا روا دي سکی یې دی سره اوس چل پکار منځ شو مازیګر مالے بھائی نماز ہو گئی تو تسی جانا نہیں. اچھا جی کہنا سا ماں راتی میں کتاب دیکھنا ہے تو ایک مسئلے پھنس گیا ہوں. وہ مسئلہ توانے حل کرنا ہے وہ تعلق تواڑے نال ہے. متی جی توبہ استغفار تسی عالم ہو تسی بزرگ ہو اسی مسئلے کے نہ مسئلہ جی نہیں گا کتاب دا وہ تعلق تواڑے نال. مالک معشوق ہے معشوق اور اس معشوق دے دو عاشقن معشوق ایک عاشق معشوق ہو پہ جانے وہی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے. معشوق ایک عاشق دو ایک عاشق اس طرح کہ معشوق جد آواز کر دیس فلانے تو کہتے لبائک و سادائک بل ایک عاشق اس طرح ایک عاشق اس طرح کہ معشوق آواز کر دی فلانیا آنا ہو فلانیا فلانیا آچرسی رب تاسو سمالی چرسیان خو بنا ہوتی ہے کم دیری داخل خالق دی خواہ سترگی پہ پرسی دلی دی گوگو دے آماز گئے جی تاسو سمالی حلکہ مزیدار خبر آتا تاسو د چا کور کې چې ټلویزیون دی لګلاس اوچت کوي لاس نه اسې لاس اوچت کوي داغه یو بهترینه وظیفه درته ښیم تاسو لاس اوچت کوي چې چا کړل هغه کې اسې که تاسو خیال وکړئ د ٹی وی ډرامې یا دغه پروګرامونه تقریبا مونږه خلق اوزګار وخت خزه او نر الکان واړه او زاړه هغه ته تیرو دا ټیک دی جمعې ورځ چوټي هغه ته تیرو د شپې ټولو کورونو کې وګوره دا ګندې لګولې غریبانو مغسته دي غریبان خیال امراغه کې خرید مونږ بالا مړی کې نن بېو ما ته چې مولوی صاحب ما ته مبارکي ورکا مال مبارک شه مال زوی مو به شوی ویل مبارکي ورکا مال مبارک شه وی خدای ډیر لوی مهرباني وکړو مونږ خپل ټي وي واغست ما ته نن بېو ها اوس د جمعې په ورځ که خیال وکړئ یو پهلواني پکې کېږي کتلې ما هر شی په خپله کتلی چې بیا پې تبصره ښه کولی شي ما بلو پرنټ وي سی آر هم کتلی دی تاسو به ما نه ځان پټوئ څنګه دا خو چې څه دی بنګلو کې زما تقریري بیا اورا بیا ورته د بلو پرنټ ډیګرامونه جوړوم چې تاسو دا نه ګورئ د شپې دی خو وګورئ هر شی زه په خپله ګورم اغا عین الیقین پر راولم چې بیا په تبصره ښه کولی شي د جمعې پر ورځ دا پهلوانان عام طور باندې امریکني دي یا ورسره حبش یا غاټ ته هم ناست دی ښځه دې هم ناست دی اوس تاسو د خپلو بدنونو ته وګورئ که نه چرګوټي یی داسې سپیره یی
د چا خوله در کې کږه ده، د چا غوږونه مردار دي، د چا سر گنجی دی، څوک څه بلا دی. نو ښځه دې ناسته ده د پهلوانانو پروګرام ګوري او سنډاګان چې غړمبېږي په هغه تخت باندې. نو چې دا ښځه د هغه سنډا ته م وګوري او تا ته م داسې وګوري. نا به څه وایي؟ آئے وہی بے میری مانو ڈکرے کراں ایک چوہے نو لے کے منو دتس آدمی تے اے شرم دلو وہی بدس اس آبیلا خبر دا چتا ستا دیارے با تا تویلے نشی لیکن آ بڑا کی چوئی چھ خدایا چھ دا خو نوے او داوے نن دا اسباب مونږ خپلو ښځو له پخپله جوړ کړي دي، مونږ پخپله جوړ کړي. نن لوی رحمت په پاکستان کې په صدر کې ټي وي سټیشنو چې 18 کروڑ روپے پہ لگے دي او امیر المومنین افتتاح راغی. د صدر او نوتیه ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و، کدی ته د روټۍ ډېر ضرورت و، دیتا دا کپڑے و دا غوخی و دا سبزی دا ارزانے ډیر ضرورت. 18 کروڑ روپے ستا په دې ټي وي سټیشن لګي دي. دا ملک مونږ ته د ټي وي سټیشن څه ضرورت؟ ها زما عزیزان دا زمونږ د خپل کردار دا حالت ته، زمونږ د ښځو د کردار دا حالت ته، زمونږ د بچو د کردار دا حالت اوس کیږي. بس منم په منم خو کار نه کیږي.